او اوس به تاسو ته وایو چې د مالکند جلاله علاقه کې د ډیرانونو موده وشوله. ډیرانونه پراته دي، ته هم ټي ام اے او بلدیاتي اراکینو په دغه علاقې باندې بیخي ځان غلی کړی دی. د یې وجې نه علاقه کې د بیماریانو پیدا کېدو خدشات سیوا شوي دي. د سوات سره په برید موجود د مالکند جلاله سیمه چې د قدرتي ښکلا له وجې ځانګړی حیثیت لري، خو د بده مرغه د حکومتي پاملرنې نشوالي او د ټي ام اے د عدم توجه له کبله ځای په ځای ګندونه پراته دي، کوم چې د سیمې د ښکلا رنګ پیکه کړی دی. ځای په ځای پراته ګندونه د مختلف ناروغو سبب هم جوړ شوی دی. د بار غوښتنو باوجود تحصیل منسپل انتظامیه تاڼه او بلدیاتي غړي هم خپل فرض نه ترسره کوي. د سیمې خلک وایي که چیرې د صفایي عمل شروع شي نو د سیمې ښکلا به یو پد وشي او سیلګرۍ ته به وده میلاو شي. بل زمونږ دا لارې چې دا ډېرې بیکارې دي. د پاره د خدای دا کم چې ناظم دی او دا کم چې ام پی ای دی دا کم چې مینه دی یاره په دې په ګوا اتم میاشتو کې تاسو دغه خلکو دغه څه ته د شکرې دپاره هم نه یې راښکاره شوي. چېرته راشئ دا لارې او د کوڅې خوینې تاسو څه وکړو یاره. ګربڼه داسې ډکه پراته ده، سم ګندونه پکې پراته دي، ډیرانونه روډونو ته ووته اروره، نو آخر د دې به څوک تپوس کوي. نو زمونږ دا اپیل دی وروره چې راشه د دې تپوس وکړئ. ووټ خو همداسې غوښتی دی چې سهار او غرمه ماښام هم نه دی کتلی، راغلی په ووټ پسې په خلکو پسې ګرځېدلی، کور په کور ورم ډبولی دی. اوس تاسو پته نه لګي چې په کم ځای کې د دې خلکو تپوس ولې نه کوئ. ځایي خلکو دړکه ورکړي چې ټي ام اے دي زر ته زره د صفایي عمل شروع کړي، ګنې د احتجاج لړۍ به پیل کړو. عمران زریاب، خیبر نیوز، جلاله، مالکند.